د علي په 9م کلاس کې طالب علم او حفظ هم کو هغه هم دغه هم دا خواهش و چې یاره د اختر چوټیانې دي زه څه پاپړ ماپړ وخېږم او خپلو کافیانو له کتابونو له څه اسره جمع کم. دا کسان چې دي نو دا سیل له یاره دغه لپاره نه دي راغلي دي د خپل رزق په تلاش کې راغلي. زموږ رول ټیکدارانو اخیستی دی الله دې ولې خوشحالۍ ورکړي کار پکې نه کوي او زموږ پکې دا خدای خبر څلورم دی که پنځم گاډی دی چې دا ورغښتو. دا زموږ اوله حادثه نه ده په دې کې زموږ ډېرې حادثې وشوې روډونه زموږ خراب دي علاقه زموږ پسمانده ده نو په دې حکومت خامخا مطلب دا دی چې څه غور وکړي موږ هم د پاکستان اوسېدونکي یو. دا کم د اختر په دویمه ورځ چې دا کم واقعه په میا بیله کې راغلې وه نو بالکل دا ډېره افسوسناکه واقعه وه. په دې کې نورزمین خان ولد عیزل خان هغه د میا بیلې کابل اوسېدونکی دی. د هغه دغه نورزمین خان چې کوم هغه ډیس یو عاجزانه کورنۍ سره تعلق ساتو چې بالکل په هغې باندې د هغو ډېر زیات لکه غریبي وه. هغه غوښتله چې زه د سر ته چې کوم وخېږم ډغلګۍ ټوریزم سپاټ چې کوم دی هغه کې د خپل بچو له د حلال رزق په تکل کې نو هغه چې کله راغی نو واپس کوزېده نو دا د سره پیښه شوه چې د هغه نه 15 ماشومان پاتې شو او موږ په دې باندې ډېر غټ افسوس کوو. دویم چې کوم زموږ سره واجد علي دی ولد علم خان چې هغه په 9م کلاس کې طالب علم او حفظ هم کوو هغه هم دغه هم دا خواهش و چې یاره د اختر چوټیانې دي زه څه پاپړ ماپړ وخېږم او خپلو کافیانو له کتابونو له څه اسره جمع کم. هغه په دغه تکل کې و. دویم چې کوم زموږ ظفرخان دی د دې ګاډي مالک هغه هم ډېر زیات عاجز د هغه دغه یوه اسره وه چې د هغه ختمه شوله. نو مونږ دا عوام مونږ د وزیر اعلی سی ام علي امین ګنډاپور نه مطالبه کوو چې په دې باندې د ایکشن واغستی شي د دې غمزده خاندانونو مالی مرسته دې وکړی شي. او دویم چې کوم زمونږ د میا بیلې ډغلګو روډ دی دا بالکل د استعمال شوده نه دی عوام ته پې ډېر زیات تکلیف دی او لکه ډېر زیات تکلیف دی. نو مونږ د سی ام صاحب نه مطالبه کوو د عوام ته مطالبه کوي چې زر تر زره په هنګامي توګه باندې دي په دې باندې ایکشن واغستی شي دا روډ دی زر تر زره ټیک کړی شي مهرباني وکړئ او د دې غمزده خاندانونو سره دی مالی امداد وکړی شي. کوم د حادثه راله نو دا 3 جوبل دي او د 2 وفات دي نو د یو کس ګاډی دی د هم د دغه د رزق ذریعه وه د 20-30 کسان دي او دغه یو ګاډی دی دورونو مطلب په دې ځان رزق پیدا کوو. دویم دا یو ماشوم چې هم نو د په 9م کې سبق وي او مطلب د 10مې سپارې حفظي کوو. دا کسان چې دي نو دا دغه نه دي راغلي سیل له یاره دغه لپاره نه دي راغلي دي د خپل رزق په تلاش کې راغلي چا پاپړ راغستی دي چا خټکی اندوانه راغستی ده نو دې له راوړي دي. نو موږ دا خبره کوو چې که د دې سره د حکومت هم تعاون وکړي او د دې څخه که څوک دا ویډیو ګوري او اوري نو که چا څه مطلب دی دغه دا دې ورسره هم تعاون وکړي. بله خبره زموږ دا ده مطلب دا دی چې وروره دا روډونه چې زموږ دي نو په دې کې دا زموږ اوله حادثه نه ده په دې کې زموږ ډېرې حادثې وشوې روډونه زموږ خراب دي علاقه زموږ پسمانده ده نو په دې حکومت خامخا مطلب دا دی چې څه غور وکړي موږ هم د پاکستان اوسېدونکي یو موږ مطلب دا دی چې خپل غریبۍ مطلب څه ټیکس یې ورکوو. بل که موږ ډېر ووایو چې موږ په دې لار باندې تګ راتګ نه کوو نو د دې داسې دغه دی کې ټوریزم سپاټ دی هغې ته د دنیا خلک را روان دی. زموږ رول ټیکدارانو اخیستی دی الله دې ولې خوشحالۍ ورکړي کار پکې نه کوي او زموږ پکې دا خدای خبر څلورم دی که پنځم گاډی دی چې دا ورغښتو ټال ورته وایي د هغې نه چې موږ پریشاني مریض راخلو په کټ کې راوړو او لکه په دې روډ یې موږ راوړی نه شو چې د دې دپاره نه د حکومت کوم خیالات دی چې زموږ دا روډ دی داسې په دې حال وي موږ دې پکې مرو او واړه دې پکې مري اوس په دې کې داسې یو ځای دی چې په هغې کې ګاډی ورغښتو په هغې کې 6 کسان دي هغه پکې زخمیان شوي دي 2 پکې مړه دي. اوس موږ دا عرضي کوو چې د پاره د خدای دې دا یوه مهرباني وشي موږ سوال کوو زور ظلم نه کوو د چا خلاف خبرې نه کوو صرف د سوال مطابق یو خبره کوو چې زمونږ به دې روډ باندې دی دومره مهرباني وشي چې حکومت یې لږ نوټس واخلي او زمونږ دې روډ ته دې لوکوټي خیال وکړي. موږ په دې وجه راغلي یو چې دا 2 ماشومانان چې پکې کم مړه شو دا یو هلک هم دی د دغه ګاډی اسره په دې به ځان له 7 روپۍ کوړمې له پیدا کولې چې د هغې نه خلاص شو او دا بل چې د ماشومانان بچي پاتې شو په کور کې مور هم نشته دی مور یې د یو کال مخکې مړه ده او ماشومانان بچي دي او زنانه ده یو که څه د میډیا والو نه یا د حکومت نه کېږي او د هغو سره څه امداد وکړي هم د دې ګاډي والا هم د دې ماشومانانو نو دا به یو غټ غنیمت وي او نورزمین خان نوم یې دی
لکه د نورزمین خان او د بل ماشوم نوم نه په دې موقع ګیر دی هغه هم یو تعلیم یافته وړوکی او ډېر یو ښکلی وسیع او تاسو به پټوان هم لیدلي نو که څه توقع د حکومت نه دغه کوو چې لکه دا غوث رسۍ امداد کولی شي ډېره ښه ده او روډ خو د دې خلکو زمونږ چې دی نو په خپلو کاشو ایستلی دی حکومت په دې ذمهوار دی چې دا به جوړوي